والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اصول ثواب الصدقات الى الغيب. باب دې په بیان اصول ثواب صدقات کې میت تا چې څومره صدقې کیږي د دې ثواب رسیږي. د دې حدیث نه دا معلومیږي چې دا مستحب دی چې سړی صدقه د میت نه وکړي او مړي ته ثواب دا ملاوي او مړي ته پیدا مرسي. دا څوک چې صدقه کوي دې ته پیدا شته او مړي ته هم په دې باندې خبر ورکول کیږي چې دا تاسو صدقه دا فلاني دا لګي هغه پی او په دې باندې د ټول مسلمانانو اجماع ده. په دې باندې دا اجماع او دې حدیثو کې راځي چې مړي ته صدقه رسیږي. ظاهرا د قران کریم آیات سره ټکراو نشته چې الله یسل الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف ودې سره ټکراو دا نشته. دا غي وجه دا ده چې د دې باندې اجماع ده په دې باندې چې دلته دا احادیث دا عموم د آیات سره مخصص ځای کې تفصیل شوی هغه په خپل عموم باندې باقی دا پاتې نه بلکې او دام اجماعي مسله ده چې وارث صدقه مړي باندې کوي دا واجب نه ده، دا په لازم نه ده. کوي کړه نو ثواب دی، کوي نه کړه ګناه عذاب دانشته. البته که حقوق مالیه پنیز د میت باندې وو او دومره سره کم مالی پرې کې چاغي بس کېږي نو دې په ورثو باندې د دې قضا دا واجب برابر خبره وصیت کړي کني. سړی دې دمن شو فرضونه به باندې ډېر او مال دې خډېر موارث وګولګي د دې مال براوالي قرضدارانو ته زید عمر بکر خالد والد ټول ته بچی دنو داور او کچې ته د دې راس المال نیوي د سره فرضونه کړي ډېر او سړی لاله एकदम مړ شو او مال باقی پاتې نه دی ورته وکړه. کتبرو کوي ک احسان کوي نو ډېر فقدا ډېر فقدا ځکه دې کې د څو په دې مړي باندې الله حقوق دي، څه دې مخلوق حقوق دي. الله حقوق زکات نه دی ورکړي، حج نه دی کړي، کفارات دي وغيرها وغيرها دي. د انسانانو حقوق په باندې دي. کما یې سره کنه ورته کې نو ډېر خبره ده مستحب دي ثواب ته ملاويږي او کچېتا نو هغه تبرع احسان نه کوي نو دا په باندې لازم دان نه دي، دا په لازم نه دی واجب په باندې دان نه دي. نو دې نه دا معلومیږي چې سړی دین وی قرض یا حقوق وی حقوق الله وی حقوق العبد وی او ژوندانه کې په خپل ژوند کې دا اخلاص اول وردا پکار او ورستا د ورثو په تما هغه باندې باندې کېږي. ډېر خلدا تشتره چې هغه وی ته ورته وی چې رستا پلان باندې من قرضاوا نو خیر شل زر دي دا 15000 د پاتې دا 15000 غاړه بخلاص شي بلا شک پلان خبر کې نه واه نه بده ورکول چې تا ورکول ما ته ویلو زبې باندې خبرو ما ډېر خلدا تشتره هغه به کیسه کې نه په خبرم شي ادا کوي نه پلار پیږي نو پلار پیږي خپل کار پیږي زه پیګم خپل کار پیږي او یې فرصتنا یو یو نو یو خپل د مالی په کې کار وکړي یو او ځاوي الله باندې نه یو له په الله تعالی باندې تعالی دې دې ټول الله باندې ان دې ما مده شو او دې ستاسو په دې په الله باندې تعالی تعالی او به فرصتنا یو دعا فرصتنا معنا دا چې زما د مور نو دا یک دم چې جنو دا مړشوا او نو د دیو جنا وصیت هم نه کړي د پیغمبر اسلام ته وڅو څوک نبی سلام به کو او زمونږ دا اهل سنت دا عقیده ده چې صدقه کول هر وخت کې نه دا تعین مکه ودی وخت کوم دی وخت نه کوم. البته کله کله چې تعین وشي هغه یو مصلحت په بنا باندې پروا نه لري. مخکې به خلکو دا ویل دا بعد خلکو به شور او شغب جوړ کړیو وګوره او دا جمیش په خیر خیراتونه کوي او دادا کوي او دادا کوي دادا او چې جنا هغه جمیش په توار شپې تر راغلی ځکه مصلحت دي کې د خلکو چوټي وي خلډیر وي په کورونو کې په کلی کې چې دنو خلډیر وي خلکو چوټي جمعې ورځ وځنه او چې توار سره خلی مونږ چې تلار نو کې نو تاج نو سبق ان کې نه دمو اخر راځم تاسو چوټي د وزګارا چې مونږ چوټي جمعې ورځ مسلمانانو چوټي جمعې ورځ او زموږ چوټي جمعې ورځ مونږ غوڼې وزګارې توار به تر امدا ترې نو ځکه دا یو مصلحت په بنیادی خو دغه تعین مکه و تعین ګوردا
چې زه د جمعې په شپه کوم بل وخت نه کوم، زه د اتوار په شپه خیرات کوم بل وخت نه کوم، یعنې دا عقیده وي چې دغه وخت خیرات صحیح دی بل وخت صحیح نه دی. که مصلحتن هغې تصادفاً ته برابر د خیرات کې هر ټیم هر وخت جمعې شپه جمعې ورځ فضیلت لري. که د فضیلت په بنیاد باندې کې جمعې په فضیلت ډېر دی، جمعې په ورځ باندې فضیلت ډېر دی، زه خیرات کوم هیڅ مشکل نه. یکدم چې جنو زمونږ دا مور مړه شوه، یکدم افتت الى نفسها بغتة یو ناڅاپه د دې نفس چې دی نو هغه لاړ چې دی نو مړه شوه، یعنې مړه شوه بغتة فجاعة یو نه پتلت دې ته ویل کېږي یکدم یو چا ته اچانک لکه نن سبا ورته وایي هټ پین ورته وایي څه ورته وایي، په پښتو کې معنا دا ده چې یکدم یو ناڅاپه سړی چې دی نو مړ شي هېڅ ته برابر نه شي، نه وصیت نه ښه نه بد پرېوتل مړ شو پښتو خبره ختمه. لو تكلم تتذكر من فقطعنا قالنا وإن فلحدنا محمد بن علي وغير فلحدنا محمد بن فلحدنا جماعة رضي الله تعالى عنه ونرجو النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا الله منهم يوم ذلك ولكن ونقول هذا الكلام فأخذنا الأجمعين فتصدقنا وإن فلحدنا محمد بن علي فلحدنا أبو سعد ولا أنحكم بمتفرق شعيب بن هذا حتى وحدث يومين بالنساء فلحدنا يجب يعطيك سنين فلحدنا رسمه ومنفتحة وفلحدنا أبو بكر كل يوم رجالا فلحدنا تأخذ عن كل ما شاك وضرها بالسابق أمام صعب ونحن فرحها فيما قال في أجل كما قال يحيى السعيد ورجع المجاور في حديث ما أمرنا بكلمات بشر فهو يقول سنة سنة وبما وفاته وإن قالتنا يحيى انسان پورې ثواب باندې وفاتي باندې سيزونه ملګي دا هغه سيزونه چې د انسان د کسب نوي نو د دې ثواب دې تر دې لکه دې حدیث کې درې سيزونه د کوشي ویلي مثال ولد دی دا د دې کسب دا علم دی شروع تعلیم دی تصنیف دی دا د دې کسب دی صدقه جاریه دا وقف دی هغه د دې کسب دی د دې کسب دی دې حدیث نه روس تر دې حدیث نه دا معلومیږي چې ګورا د ولد صالح د پاره نکاح کول دي فضیلت ذکر کیږي تا ته دعاګانې کوي سخت بنا یو دویم د حدیث نه معلومیږي چې وقف د دې ثواب ګورړي زیات دی وقف او ثواب زیات دی فضیلت د علم معلومیږي چې علم ګورړي فضیلت لري دې ته ترغیب معلومیږي د تعلیم د تصنیف د مسلو د دې وستلو د علم حاصلولو دا هم دا معلومیږي او دا معلومه شوه چې دعا کې نو ثواب مړی ته دا رسېږي صدقې ثواب دا رسېږي که حج وي په باندې پاتې وي حج ثواب دا ورته رسېږي او سړی مړ شي نو هغې باندې روجې وي ته ولګېږي د هغې فدیه ورکړې ثواب دا ورته ملاوېږي او دا ورته رسېږي نو دا ورته رسېږي دا ثوابونه ټول رسېږي دا چې رسېږي دا کوم څیزونو ثواب ورته د مرګ نه وروسته رسېږي هغه د دې خپل کسب دی چې د دې کوم کسب وي هغه ثواب پته کېږي فإذا الإنسان اشتبه أمر الإنسان لا تكتسب التجارة أو لم يصفه أو لم يصفه له بعض الوقت وإن قال حسنا يحيى بن يحيى الذي قال حسنا صيغ وأخبر عن علي علي أما كان علي رضي الله تعالى عنه قال أطلع عمر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيها وقال يا رسول الله إني أطلع الله بعبنا أن وصلنا لقته وأن تشتهي أشتهي بكما تأوله قال إن عمرنا في هذا تدخلها دينا معلومة چې وقف نو کېدلو دا صحیح وقف سره کوي جماعتونه وقف کوي سره خانه چې دین وقف کوي او نور مدارس چې دین دا وقف کوي دا جایز بل دا معلومه شو چې کوم شی وقف کوي نه خرڅي بنا دی بچي بنا میرا سره دا نه ویلې کی بل دې کې فضیلت د وقف ته اشاره کوي چې وقف کول ګوره دا صدقه جاریه ده بل فضیلت انفاق ته اشاره ده انفاق کول هغه ته اشاره او د حضرت عمر رضی الله عنه ظاهر فضیلت ته اشاره ده او بل دا اشاره ده چې کوم نیکان خلوی اهل فضل هغه طرف اموراتو کې مشاورت دا هم کوي او بل دا معلومه شو چې دا مال د حضرت عمر رضی الله عنه چې کوم دا سم غتی نو دا چې جنو د خیبر مال دا خیبر دا زور باندې فتح شوی نو مجاهدینو د دې باندې ملکیت او قدرت راغلی دا تقسیم کړیو
د چا چې څه حصہ راځي او په هغه حصہ باندې د ملکیت راغلی او د دې تصرفات په دې کې ټول دا شي او بل دې نه معلومه شو چې ګورا صله رحمی بکې دا خپلوانو سره رشتہ دارانو د غیر سره تعلق ساتي هغه باندې وقف کې نو دا کوشش وکړه وایا غیر متصل نیچه مکونکی نو مال لرا وایا نو پیغمبر علیہ السلام او لیکن نبی صلی الله علیه وسلم وصیت کړو دا د کتاب الله وصیت پیغمبر علیہ السلام نو دا کړو وصیت کتاب الله دا معنا چې کتاب الله کې څومره مسائل دي په دې باندې تاسو عمل او قران کریم کې ما فرقنا په کتاب من شیء نو معنا دا چې ټول اشیاء د قران کریم نه معلومیږي یا به د دین استنباطات هغه دي دا چې او پیغمبر علیہ السلام نو ځکه د اشاره نبی رسول الله انبیاء علیہ السلام دې مال جمع کړی نو نه انبیاء علیہ السلام سره مال دې هغه وصیت کړی نو دین دا معلومیږي چې وصیت پیغمبر اسلام کتاب الله وصیت نبی رسول الله د اهل بیت وصیت نبی رسول الله مسترادی اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب وصیت پیغمبر علیہ السلام ایجاد الوفد نو دا وفد راځي د بادشاہانو خلکو ذکر چیتا کې نوم چیتا د دې عزت اکرام کوم تاسو هم دغه کوي دغه څه مراد نو نور دې نه ماتوا پیغمبر علیہ السلام د مال وصیت او پیغمبر اسلام خانه راو بلقتین خانه تا کی حجر پیغمبر اسلام کو ورته زما پټا کې پدېږي نو زه په نشو چې پیغمبر اسلام په چې ویلي نو په ماته او صحیح پیغمبر اسلام څنګه کله دې ته وصیت نو داو نو پیغمبر اسلام وصیت نو دا نه دی نو د نبی اسلام په دغه حال کې پیغمبر اسلام وفات لا تذلوا بعدي نبی صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه وصیت کړی معنا دا رسول سے مال دینه ما سوا نور وصیت مال د مطابق نبی اسلام نه ځکه پیغمبر اسلام ما او نی وصیت علی رضی الله عنه کړی نه د دینه ما سوا بل چا کړی
او دغه سيزونه چې پیغمبر اسلام کړی دي دا د مان نه ما سوا سيزونه او حضرت ابن عباس رضی الله عنهما د زیارت ورته کې دي تقسیم ته اشاره کوي چې ابن عباس رضی الله عنهما هغه و چې دا ورځ دي چې د پیغمبر اسلام باندې دا ورځ ډیره سخته نو پیغمبر اسلام یې تونی نو ما تراته کوي نو بچا باندې دوات باندې او کاغذ را کراوي تخته را کراوي چې تاسو کتاب شیخ ولیکم چې زمانه رسول الله تدل بعدي نو زمانه رسول تاسو ګمرا کېږي نه نو دې دا پته ولګل صحابه ته چې پیغمبر علیه السلام دا وفاتي نبی صلی الله علیه وسلم چې د هجرت آغاز کړ بل روایت کې راځي حضرت عمر رضی الله عنه صحابه کرام ته ویلي چې ای صحابه پیغمبر علیه السلام باندې درد زیات دي تکلیف باندې زیات دي او تاسو قرآن کریم موجود دی حسبنا کتاب الله د الله کتاب موږ لپاره دا کافي په دې کې چې نو اختلاف راغی نو بعض ویل چې نه پیغمبر اسلام په کلم کاغذ زینو چې وصیت لیکي حضرت عمر رضی الله عنه نو هغه ویل چې نه می راوړي می لیکي د دې په ماجن کې اختلاف شروع راغی پیغمبر اسلام او ویل چې تاسو وچت شي دي نه الله نبی صلی الله علیه وسلم باندې څومره درد څومره تکلیف پیغمبر علیه السلام د دروغونه د داسې سيزونو لیکلونه چې تغییر په احکام د شریعت کې راغلي د دین دا محفوظ په حال د صحت نبی علیه السلام محفوظ په حال د مرض کې محفوظ نبی علیه السلام د دې بیان چې دا محفوظ دي چې داسې بیان وکړي چې هغه د شریعت خلاف دي دغه پیغمبر علیه السلام باندې دا واجب دي چې الله دې کما حقوق خلق ته دا پوره او نبی رسول الله سلام د هغه ضرورت بشریونه چې جسم د انسان ته بشر ته عادي هغه نه محفوظ نو پیغمبر اسلام باندې صحت دي شي نبی رسول الله باندې انبیاء باندې بیماری راتلله مرزونه دا راتلله نبی رسول الله سلام باندې صحت شیو جادو په باندې شیو یو کار به نو کړ نبی رسول الله نه ما کړی یو کار به کړو پیغمبر رسول الله سلام دا نه نه کړ دا په باندې راتلله سحر دا باندې شیو او دغه وخت هم په احکام شرعیو کې د پیغمبر علیه السلام په تغییر نور راغلی وحی الهی کې تغییر او تبديل نور راغلی په میاشت نبی رسول الله باندې دا سحر نو دا موجود و دغه کتاب دغه لیکل چې پیغمبر علیه السلام قص کو دا څه شو پیغمبر علیه السلام څه لیکل سو کوئی پیغمبر اسلام اراده دا چې تصریح په خلافت باندې کوي یو انسان معین هغه تعین کی چې زمانه وسته دا خلیفہ وي دې لپاره چې بعد نظام پیدا نشي دې لپاره چې د دینه بعد چې اختلاف دا پیدا نشي اختلاف دا پیدا نشي او نظام دا پیدا نشي نو دی وجنا دا تصریح چې جنو دې کړی و نو د دې باندې و او څوک نه نبی رسول الله والسلام اراده دا و چې یو کتاب ولیکي پیغمبر اسلام اراده دا و یو مکتوب ولیکي هغه کې مهمات د احکام خلص او چې دینو هغه ذکر کی داغه حاصل چې دینو ذکر کی نو دا اراده او څوک نه پیغمبر علیه السلام او عمر رضی الله تعالی عنہ دا هغه مقصد دا و عمر رضی الله عنہ چې دینو چې پیغمبر علیه السلام ته تکلیف دی نبی رسول الله والسلام په مشکلاتو کې نبی رسول الله والسلام باندې چې نو هغه درد دی نو عمر رضی الله عنه ویل چې حسبنا الله منتکافر کتاب الله نو دې کې چې نو استنباطات وکوي نو دا اصل کې نبی رسول الله باندې عمر رضی الله عنه ټول خو کېدل د دې وجه نه عمر رضی الله تعالی عنہ نو دا خبر وکړه تخفیف پیغمبر اسلام باندې شي آسان دار شي ځکه پیغمبر اسلام په دې ورځ باندې درد ډیر زیات او تکلیف د پیغمبر علیه السلام هغه ډیر زیات او سفیان ابن عینه رحمه الله هغه د نبی صلی الله علیه وسلم اراده دا چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت هغه ولي خو به پیغمبر علیه السلام هغه ویلي چې زما اعتماد دا د الله په تقدیر باندې دی چې تقدیر کې څنګه فیصله پیږي هغه باندې دی او امام بیهقی رحمه الله وی نبی صلی الله علیه وسلم د لیکلو مقصد هغه احکام د دین چې د احکام دینیه نو دا ولي او نبی رسول الله د درد وجنه حضرت عمر رضی الله عنه دا خبره دا وکړه او بل مقصود د حضرت عمر رضی الله عنه دا چې د اجتهاد دروازه بند نشي په اهل علم باندې چې پیغمبر علیه السلام ته ولکي کتاب الله ری هغه مجتهدین اجتهاد کوي مسلې برابرتي دا خبره برابرتي
فروع براو باسي دام یو مهم کار چې دین دی نو د دې وجه له پیغمبر علیه السلام حضرت عمر رضی الله عنه ویل چې نه ملکی ما پیغمبر اسلام ته چي دینو دا تکلیف دی نو دلته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه تخصیص کیږي نو مقصود اوس خبره دا ده چې دلته پیغمبر علیه السلام درې وصیت وکړ یو وصیت دا وکړ چې اخرج المشرکین من جزیره العرب مشرکان بعد جزیره العرب نه نو دا وباس جزیره العرب نه دا وباس دویم وصیت نبی علیہ السلام دا وکړ چې تاسو ته وفد راځي د چې څنګه د وفد قدر کوم چیرته کینوم او چیرته راځي هغه قدر به تاسو کوئ ځکه دا د بادشاهانو د هغې وفدونو به راتله پیغمبر اسلام ته وی دریم وصیت نو هغه چپ شو د دریم وصیت نه او یا و چې دا وصیت زما دا چیرې و دا دریم وصیت دا څه شو نو په دې کې چې دا نو خلاف دی نو څوک وایي پیغمبر اسلام دریم وصیت دا وکړو لا تتخذوا قبري وطنا يعبد زما قبر نه بت مجوړوي چې د دې عبادت کیږي او خلک بندگی کوي عبادت کیږي دا او همدارنګه څوک وایي پیغمبر علیه السلام نو اشاره دې ته وکړه دا دریم سیس چې پیغمبر علیه السلام ذکر کړو هغه دا چې د اسامه ابن زید د هغه د لخر تجهیز او د هغه تیارواله چې د مقصود دی دا د پیغمبر علیه السلام مقصود نو د دینه معلومه شو د حدیث نه چې کتابت د علم د هغه لیکل دا جائز د مسائل لیکل چې دنو دا څنګه دي دا جائز نبی رسول الله چې جزیره العرب نه مشرکان دا وباس جزیره العرب دا د جدین نیولې تر اطراف د شام پورې په اوګوالي کې دا جزیره العرب نو په هغه کې په عرب کې او په اوګوالي کې د عدن یمن نیولې تر اخري حصے د عراق پورې قریب چې یمن سره کې دا جزیره العرب دی چې وتا ته مشرک دا نه کړی یا پیغمبر اسلام دا ویل چې دې حصہ کې مشرک دا بنوي دې نه وتا ته وباسي نو مکه وجوا چې پیغمبر اسلام وصیت باندې بیا حضرت عمر رضی الله عنه عمل وکړ چې څومره کسان وو د جزیره العرب نه ټول د پیغمبر اسلام د حکم د فرمان مطابق ټول چې دي آیا او دې خلافت نه تاسو دی ابراهيم خلافت نه عمل کې دې نه پر دې سره نه اې دې له الله الله تعالی عنہ Adam kalian mengerti mana mengerti semuanya cara itu orang cara ini kata macam tu ini pada Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam itu milik kita jangan kami jangan cuma orang berlaku kita nak kami orang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu sahabat kiram مدر چې نبی رسول الله سلام کوي نبی رسول الله واسيږي دي ذکر د موږ د دې اهتمام کې دوا راوړي قلم راوړي چې تاسو څه ديونه دا وایي او دې الحمد لله چې ماته الله سبحانه وتعالى وقال وما حدث هذا الكلام عن دوري انا قلت له يا اخي يوم تراث الله تعالى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين في مقرون متقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا كتابنا قبل بعده فقال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ عليه وجاء وعندكم القرآن حسبنا الله لا حسبنا كتاب الله فمن تعمل به فقد من يقول قال رسولكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابنا قبل بعده ومنهم من يقول قال الله فلا أسأل ويسأل عن رسول نو د دې خبرې داړي دي پیغمبر علیه السلام دې چې دا کوه شي زمان نو دینا بعد خلکو د اعتراف کوي چې د حضرت عمر رضی الله عنه دې چې نو خبرې وکړي او بیا نو دی ویل چې نو اختلاف د علماء او د رحمت دی نبی صلی الله علیه وسلم دا اختلاف د علماء اختلاف د امت زما چې نو رحمت دی نو موږ وایو دا اختلاف چې نو یو په فروع کې نه یو اختلاف په اصول د دین کې نه په فروع کې چې اختلاف راځي دا ګور رحمت دی دا د علماء د لپاره یو کرامت یو اعزاز یو اختلاف د الله په وحدانیت کې په اثبات ثانیه کې نو دا رحمت نه دی ځکه چې د اختلاف په دین کې درې مقاصد یو په صفات د باری تعالی کې د الله په مشیت کې دام رحمت نه دی که په فروع کې څوک اختلاف کوي استنباط د مسائلو کې احکامات راوباسي نو دغه اختلاف د امت چې پیغمبر علیه السلام دا رحمت دی او کدا سی وی چې دا اختلاف وي چې هغه کې چې نه په اصول د دین کې وي د الله په وحدانیت کې وي د الله تبارک وتعالى په مشیت کې وي نو دغه اختلاف
دا به رحمت نه دی نو ځکه دې کې تعارض او تضاد نشته چې اختلاف د علما او رحمت دی او دلته پیغمبر اسلام د صحابه اختلاف راغلی دی خبر ډیره شوی یقوم عني یعنی دا معنی چې نبی د اسلام باندې د اختلاف قونه لګیدل ځکه اختلاف په فروع کې رحمت دی او په اصول کې نه دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وعلى ذلك الكلام يشرع في ملامته كتاب النبي وإن قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن عمر بن المحدث على حدثنا بن حرب قال حدثنا عبد بن مجاهد قال حدثنا يحيى بن شهاب عن الحديث عن الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال استفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا أجيبه قال تبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم عنها نو په دې باندې اجماع ده چې نظر دا صحیح دی نظر باندې وفا دا واجب ده کچې ته دا سوي تا نظر په معصیت کې وکړو یا نظر په مباح کې وکړو معصیت کې وکړو په دا باندې دا واجب نه ده دا باندې کفاره نشته ده دا در باندې لازم ده نه ده امام جمهور علما امام احمد رحمه الله وایي چې دې کفاره د نظر کفاره د یمین دا وکړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نظر کړو د دې په مور باندې نبی اسلام ورته ویلي فقضي عنها دا نظر د خپل مور نه دا پوره نو معلومه شو چې کوم حقوق واجب دي کومړي باندې نو هغه پوره کول دا واجب دي حقوق مالیه هغه په دې باندې وی دا مجموع علیه مسله ده یا حقوق بدنی وی په دې باندې دا مجموع علیه دا مسله ده او دام لازم دي چې حقوق مالیه چې کوم باندې واجب دي زکات دی نظر دی کفاره ده نو دې وصیت کړي وی کړي وی کړي چې تاګه د لپاره مال وی نو دا به پوره کوي امام مالک احناف هغه دا وی چې بغیر د وصیت نه پوره کوي که وصیت کړي بیا لازم دی که وصیت نوی نو تبرع احسان ده نو که ورثه لګيږي دا غینه دا غي فرضونه دا غي کفاره زکات دی او په نظر کړي نو ډیره خبره ده او که وصیت نه کړي که کوي تبرع احسان ده او کله کې هیڅ پروا نشته وإني قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قال بن عمر وحدثنا وقال بن جمعنا وإسحاق بن إبراهيم عن أبي هريرة قال حدثني حمد بن يحيى قال قال إبراهيم قال أخبرني أنها قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن قال أخبرنا وزاد قال قال حدثنا وقال شهيد قال حدثنا أبو سفيان عن شهيد بن وداع عن بدر بن مالك كل ما يدري في شهيد ومعنى حديثه وبه قال حدثنا يحيى زهير بن مالك وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال حدثنا بن عبد الله عن عبد الله بن وداع عن عبد الله بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحينا عن الذكر ويقول انه لا يدرك ان تقديم الشهيد شهيد فصيل تی ویل کی معنا دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای چې دلته تاسو نظر مخوي نو ځکه دا نظر دا د هغه سړی چې کوم بخیل وي صدقه خیرات کوي مابین الله وباسي هغه نظر کوي نو ځکه بل ځکه وای لا یاتی بخیر انما یستخرج من البخیل دا نظر هیڅ څه نشي کولای دا د بخیل نه لا تبارک طریقې باندې ما دا وباسي نو دلته سبب د نه دا د ذکر کې چې نادر یو شی ځان باندې نظر کې مخکې کې کنه کې چې په ځان د نظر کې به لازم چې لازم نه کړ صدقه خیرات کې د نشاط نه کیږي د طبيعت نه کیږي طبيعت دی برابرۍ خوشاله صدقه او خیرات او نظر چې کې خوشاله یې نه دی به کې کنه دغه د ذمہ باندې چې دا واجب د پیغمبر اسلام چې په زور او ځان باندې وشي لازم کوي ما صدقه او خیرات په اتم کې په ځان نظر کوه ما لکه نظر دې کو نو دا الله پاک د بخیل نو باسي د خیراتونه نه کېږي نه هیڅ اشاره ده نو او یاد ده پیغمبر اسلام چې بعد نه پوهه خلک بعد جاهلان هغه به نظر وکړه د دې نظر مقصد دا چې دا زما مریض دی که نظر حکم دا به جوړیږي که نظر مې نو په نامو کېږي زما دا کار دی که نظر مې وکړه نو دا به سر کرتیږي که نظر مې نو په ما دا کار نه کېږي هغه عقیده و چې دا نظر تقدیر بدلوي هر څه چې دا نظر کوي نو پیغمبر اسلام د دې نه منع وکړه چې نظر هیڅ شی نشي کولای د الله د بخیل نمان وباسي تقدیر کې چې سلی کلی ور هغه کیږي د نظر په ځای باندې څوک صدقه وکا خیرات وکا نشاط کې به وکي در باندې لازم نه دي ثواب دې وإن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد الله عن سفيان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لا يأتي بما يصل من نبيه وفي قال حدثنا أبو بكر الذي قال حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا محمد بن مسلم وابن واللفظ بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النبي وقال إنه لا يأتي بشيء من التقديم الذي وفي قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا مقدم قال حدثنا ابن مسلم وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن
ذلك أمام سيدنا الذين أمام الجليل وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد بن عبد الله عن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزال بين النبي والاسلام من قبلها وما يستقبل به البشير وفيه قال حدثنا محمد بن سعد وبجاء قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن سعد حدثنا ابي عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل النبي وقال من وما يستقبل به البشير وفيه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجاج وحدثنا وهو ابن جعفر عن ابي بكر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي لا يخرج من ادم شيئا لكن الله عز وجل قدر هو لما يكون بما قدر ويخرج به من ذلك البشير ما يمكن بشير ان يقدر وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يقول يعطي كامل الرحمن القريم يعطي له كلام عن يعطي بهذا الاسناد كله وفيه قال حدثنا زهير بن حرب يعطي محمد بن سعيد قال زهير قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يعطي كلام عن ابي ملهم محدث عن عباده بن حسين قال حدثنا يقرا قال يوم فقال الشيخ ورجلنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي وانتظر من يقرا فتعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم نو یو خیر کراغلی کو نو خیر سبیل سره عزبا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نو کوم بوخوا نو دا هم چې نو دې سړی سره داو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی نو د صحابه کرامو سره دي کله معلومیږي چې ته بندیونه سي نو هغه به سړی شریعت حکمدار سړی و بعض سادهګانی او هغه ولګي بندیونه سي په ورپی موږ باندې پیرک او موږ ودی بعض سادهګانی هغه ونی سي بیا وایي چې راځي مانده کې دا سره کو دروي چې مانده ته سیدی تلل شي هغه در باندې را باندې بعض خلدا دې او باندې څه وسه به وشي هیڅ وسه نه کیږي ځکه هغه پیږي چې چې ما دې مړتي هغه تا نمک ترين مرګورو ته تکلیف ورسي نو دا یو سادهګان یو ساده خيري دا هغه سادهګان دي چې بندي سره دا کار کوي چې سلويخ لیونیان یو ځکه یو ساده دي جوړيږي هغه تکړه دې کا ساده و چې سلويخ لیونیان نه یو ساده جوړي چې بندي ته خوشي کې کیسه ونی سا سره دی ونیو په خیبه مو ته وړي لا سونه مو ته وړي ان باندې بچوکیدار مقرر کې مضبوط نو غي نه بعد نو بیا با دا غي انتظام ورسته چې نو محکمه کیږي جج او قاضي به دا غي فیصله کوي چې څه فیصله دی باندې دا وګوره دا وثاق چې نو دا تړلې شی په دې باندې پیغمبر سلام را قال یا محمد نبی رسول الله نے واقع صلی الله علیه وسلم پاتا قال ما شانك صاحب حال صاحب قال بما ستني ما سابقه الحاج سو جنم ذني ولیم امدارنګ سابقه الحاج مراد دې د اعضاء او قدا دام ولي ولید دا حکم نیولې او ځکه تذکر او سمداول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي قال اعظاما لذلك اخذتك بجريره خلفائك دینه معلومه شو چې یو سړی جرم کړی وي هغه قوم د هغه سره حلفي نو ته ولګي هغه قوم نه خلاوني سي د لپاره چې تاسو دا کوم سړی مجرم دی دا موږ ته پیدا کړي چې دا جائز چې تاسو خلفا چې ثقيف دي دا غي په جرم کې موږ ته نیولې دا غي د جرم نه وجه نه موږ نیولې ثم انصرف عنه بنا دا بي اواز آیا بخاری یا محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم بلا معنا ده کده دینه مخکې د اسلام نه مخکې چې اوس کوم خبره یادې نو تاسو چې مسلمان ایمان ته کامل کامیابی نو د کتابه کامیابی تاسو بس اسلام نه سلامتی آوا مطلب خیر کې نراتللی دینه په امن کې وي دینه با چې تکثر کړاله اوس خیر کړاله مدري شي نه تاسو متوجي دي یا په احسان کې تاسو او یا په فدیه ورکې او یا په غلام کېږي د دینه ما سوا بل خبره نکي کدا خبره اوس کې اسلام دا خو به مخکې پړي آیا فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فاتاه كما شاء كما لم يجد قبل ما تقتني وهذه حاجه نو دا ورته کې نو وګه مستګي نبی صلی الله علیه وسلم دا وکي نه پوره آیا فقال رجلين قالوا لي واتنا وتوكلوا على الله وكان وكان قوم يكون لهم بين يوم يوم إيمان فلسطين فلسطين بأن لا تنادي إلى الله إذا تسمع كلمة الله وهذا إلى أبي فلسطين مدينة ثم قال في أصلها ثم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بها وكذبوا وقال ذلك
ترك يعني أقول لنا أن جاء الله عليها الخير هذا فلما كان الإسلام كلمة المدينة فأمنا فقال ورزقنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تنجح إن شاء الله عليها الجنة كرمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلكم ذلك لهم فقال سبحان الله كيف ما جزيت دې حدیث نه دا مخکې شی دومره وایا چې دا معلومه شو چې خزا یوازې سفر بغیر د خاوند نه کولی شي خزا بغیر د محرم نه سفر دا کولی شي او چې د ضرورت سفر ته یو د هجرت دار حرب نه خزراله دار اسلام تر دې یوازې دار افریدي یا یو سړی د خزینه د فاحشې د بدکارۍ اراده لري خزه متخذه نو دا شاهد دی او یوازې سفر نشي کولای بلا ضرورت یوازې سفر کولای شي د ضرورت نو په حدیث کې چې کوم سفر دی خزه کړی دی د مجرد اعلان هو دی خزه چې دا کوخه مراوسته دا ځان راغله دی یوازې سفر کړی دا سفر د ضرورت نو ضرورت سفر کولای شي دا تابعدار وکړه او مجربه وا نو دی وجنه دی باندې لاس کې کوته نه کی आवाज ونه کوونه وړه ده نو ځکه دا وکړه روانه نو دینه معلومه شو نو دا یو سره هغه دا نظر وکړي چې زبا نو دا په یاده زما مثال زبا حج کوم زبا عمره کوم زبا دا کار کوم کدا سره عاجز وي نو د مشینه نو اصول شي دم په باندې لازم او کچې ته قدرت په مشي باندې وي اړې په لار کې عاجز شو قدرت پیدا نه کستومان شو نور نشله کوله نو سور دي شي نو بیا په باندې دم نو دا لازم پیغمبر اسلام دا څومره دوه کسانو باندې اسونه چولي او دومره تکلیف کې روان دي نه سور دي شي او چې سور شنو دم کې لازم او دا بیت الله ته دی او ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لذلك وتقولون ان خلقنا محمد صلى الله عليه وسلم خلقنا ذاته خلقنا رجلا كلام من سعيدنا بأيوب ان يجد ما بحبيب اخر فلا وكان يحدث ما حصل في عمل الرحمن رضي الله تعالى عنه ان قال ذلك فذكر من حديث فضل ولكن في الحديث حتى وكان مكلما قال وفي قال محمد بن عبد الله وصلى فقال حدثنا وقال حدثنا يوسف قال فقد يحيى الرجل بن يزيد بن حبيب نصره هذا الاسناد من صحابه عبد الله وبه قال وحدثني ابو سعيد ويونس بن عبد الله وعبد الله قال حدثني قال بن ربنا وقال لقد حدثنا ابن قال عمرو عمرو بن حارث عن كبر في عبد الله عن عبد الرحمن بن شمال بن عبد الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال من هذه الرجل الجليل اللهم صل على